بلکې نبی اسلام مبارک د علی د پاره فرمای وی انا دار العلم وعلي بابها پیغمبر ته د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې نبی اسلام مبارک ته الله د تمام اولین آخرین علم ورکړو. نبی اسلام مبارک او فرمایل چې زه دغه ټول علم کوریم وعلي بابها علی په دغه دروازه باندې رانه نوځي چې د کم انسان دعا په کثرت سره ډایرکټ قبلېږي هغه د هغه انسان د چې د بل مسلمان په خیر خوایو فکر کې ګرځي چې د مسلمان ته خیر څنګه ورسوم د سره امداد څنګه وکم دا مسلمان د چې دعا وکي دا دعا ډایرکټ قبلېږي. علي رضی الله تعالی عنه له یو کس راغی وی حضرت غلا مې کړې ده هغه پخواني خلکو چې به زنام وکړه رابلم حضرت حد را باندې جاری کا دنیاوی سزا ورسوه ځکه اخروي چې بیا د خلکو مخکې د خاندان مخکې ولاړ ته خو په خلوت کې په پټه ګناهونه کې اوکا لیکن د قیامت پر د رب نه خو نه پټېږي د خپل قوم مخکې به ولاړې اولاد په مخکې به ولاړې د خپلو بچو مخکې به ولاړې ښځه به دې ولاړې خاندان به دې ولاړې انبیا به ولاړې رب په مخامخ کې به ستا پیشي وشي او ستا اعضا به اواز وکړي الله پلانکي ځای ته راباندې زنا لتلی و د پلانکې ښځې سره زنا کړې ده الله په پلانکي ځای کې راباندې غلا کړې ده د پلانکي مسلمان نه غلا کړې ده الله د پلانکي انسان عزت په ما خراب کړی دی دا بس تا د ټول اهل بلکې د تمام انسانیت د ټولې دنیا خصوصا ستا د اهل او د انبیاو په مخ کې ستا لاسونه د ما محترم هغه به اواز کوي د ګناه اعتراف کوي هلته به څنګه پټېږي بیا به څنګه پټ شي بیا به ته څنګه وایې چې یاره جي د ګناه نه پټ اوس خو ځان پټ که په ځان صادر راواچوه کپړې راواچوه په ځان پرده راواچوه زما د رب نه خو نشي پټېدی زما رب خو ویني برپور ویني او ډایرکټ ایچ ڈی کیمرې لګېدلې دي پرښتو ډایرکټ ایچ ډی کیمرې لګولي کرام الکاتبین ناستي او دا ویډیو ستا ریکارډ کېږي سی سی ټي وي کیمره چې تا ته لګېدلې ده د قیامت پر ورځ به تا ته سکرین ولګي ښکاره کېږي به زما محترم دا سوچونه کې ګورئ په دنیا کې مو تاوینو غلا وشي جي سی سی ټي وي کیمرې پسې منډې وي وګوره جي پلان کې کس غلا کړې ده په دنیا کې دا معلومونی شو مو ته نو زما رب ستا ویډیو ولې نشي ریکارډ کولی دا چې د خلکو مخکې ستا ویډیو ولګي او ښکلې ته په ګناه باندې اړامې او ستا قوم ټولې هغې ګناه ته ګوري ستا ښکلې فلم راشي بلو فلم ستا راشي د قیامت پر ستا فلم بلو لګېدلي تا کومه زنا کړې ده هغه زنا د قیامت پر ستا ته د ویډیو په بغه کې ښکاره شي او ستا اهل ورته ګوري څه د خیال لري ته سوچ وکړه دا سوچ تا کړی دی چې ته خو دنیا کې ویډیوګان کې په دنیا کې ریکارډینګونه کې لیکن زما رب هم د ریکارډینګ دپاره افراد کسان لګولي دي دا کسان ستا ریکارډینګ کوي زما محترم د قیامت پر ورځ به دا ښکاره کېږي او قرآن کې الله فرمایي هر څه به ښکاره شي دا ځمکې به دا جواهرات بار راولي زما محترمو مو تا به ورته ګورو د سرو او دغه په د سپینو سرو په ډېرو به متیازې کوو پراته به یو داسې ډیری به پراتی د سرو بیا به څه کې خبره دې پورې کوم زما محترمو د هغه انسان دریم نمبر دعا ډېره قبلېږي چې هغه د بل مسلمان په خیر خوای کې دن او رات لګي ما وی علي رضی الله تعالی عنہ له یو کس راغی حضرت غلا مې کړې ده د مسلمان په کور مې ډاکه والې ده حضرت ما ته ګناه ځکه د رب ګناه ته و د رب عذاب ته مخامخ کېدی نشم وی علي رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل وی ښه وی قطع د ید پکې ده نو په سرقه کې قطع د ید د علما کرام په دې پوري چې د لسو درهمو نه سیوای هغې ته سرقه وي او په سرقه کې قطع د ید ده لاس به قطع کېږي علما کرام په دې پوهېږي چې لاس وي حضرت لاس رانه کټ کا لاس بیا د قیامت پر ورځ که دا لاسونه او په ما باندې بیا اعتراف وکړي چې الله ګناه یې کړې ده نو په داسې لاس وسکم چې د قیامت پر زما رب وفرمیل ونختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم راغلی دی سوره یاسین کې الله فرمایي بیا به زه څه کوم لاس یې دې کټ کړه زما محترمو دا لاس یې دې مونډ کې کټ کړه او دا لاس یې ولې په دا ګس لاس یا په داخلي لاس کې ورکړه په یو لاس کې کټ شوی لاس نیولی دی او روان دی داسې خلک هم شته زما محترم ګناه مې کړې ده حضرت دا لاس کټ که دلته دا لاس دلته کټ کا ځکه دی به بیا په ما بره ګویي کوي لاس یې ته کټ که زما محترمو لاس یې خپل لاس یې په لاس کې نیولی دی او را روان دی وایي را روانو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه راغې ما ته وی دا ولې ما ورته وی په سرقه کې رانه قطع د ید وشوه لاس مې قطع شه لاس راله علي رضی الله تعالی ما وی ښه ما وی علي ته نه قط که ما ته وی او د علي په باره کې دغه
غل چې دی دغه سارق چې دی د علي رضی الله تعالی عنه په باره کې ما ته ډېر صفات ذکر کړل چې ما سره احسان کوونکی دی په مخ ته ځمکه ما سره ډېر احسان وکړ زه د قیامت پر ورځ د رب د شرم نه وساتم من الله سره علاقت وی ښه وی لکه تا لاس قطع کړی دی او ته په هغه پردې چې وی او کنه وی دغه سلمان فارسي علي رضی الله تعالی عنه ته خبر راورسو وی تا د کس نه لاس قطع کړی دی هغه ستا په صفتونو نه مړېږي وی ښه وی روی غواړه روی غوښته رب ته لاس اوچت که الله ما که دا کړی دی دا که ما دا لاس قطع کړی دی ما ستا د شریعت د نفاذ دپاره ستا د شریعت او د دین د نفاذ دپاره د نافظېدو دپاره په ځمکه باندې دا کار ربه کړی دی لیکن الله د کې بیا هم دونه ایمان دی د کې بیا هم دونه جذبه ده د کې بیا هم دومره اسلام دی الله ما ته رد بدې اونوي الله که زما په دعا باندې کېږي خدای لاسونه جوړ کا وی د لاسونه ولا کپړه توکړې وه چې کپړې ته لرې کړه الله یې لاس واپس جوړه کړو زما محترم ویل که دغه چې شو چې دعا د خولې نه اوتې نه وه زما محترم او ډایرکټ په عرش باندې ولګېده د علي رضی الله عنه تپوس ته وشو دعا څنګه ډایرکټ قبلېږي هغه ویل ډایرکټ په ولې نه قبلېږي زه دن او رات په دې کې ګرځم چې مسلمان ته خیر څنګه ورسوم علي رضی الله تعالی عنه داسې صحابي دی چې د نبی اسلام مبارک په غېږه کې وخت تیر کړی دی د نبی اسلام په کور کې وخت تیر کړی دی بله خبره فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دا د علي په نکاح کې راغلی ده بلکې نبی اسلام مبارک د علي دپاره فرمایي وی انا دار العلم وعلي بابها پیغمبر ته الله اخیری پیغمبر ته د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله د تمام اولین آخرین علم ورکړو نبی صلی الله مبارک او فرمایل چې زه دغه ټول علم کوریم وعلي بابها ابره دې پورې کوم زما محترمو چې د یو ذات په باره کې انسان یو ذات پیغمبر او فرمایي زما ستاسو څه خیال دی چې د ده به دعا نه قبلېږي او داسې کس چې هغه ته گویا د عشره مبشرونه دي یا صحابه ټول داسې دي چې الله فرمایي اولئک هم الفائزون راغلی دی یا اولئک هم المفلحون راغلی دی یا قرآن کې اولئک هم الراشدون راغلی دی دا ټول د صحابو په باره کې راغلی دي صحابو په باره کې رب فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه دا صحابه داسې دي چې دې نه زه رب راځم ګویا دا صحابه ما نه راځي دي او د صحابو نه زه رب راځم زما محترمو خبره دې پورې کوم علي داسې شخص دی لیکن بیا هم چې زمانه تیری دن او رات تیری زما محترمو هغه که تیری د مسلمان په خیرخواهۍ کې تیری علن کې د جنت ټیکټ ورته میلو دی هغه ته جنت سي لیکن بیا هم د مسلمان په خیرخواهۍ کې ګرځي ما وایي د دریو کسانو دعا ډېره په کثرت سره قبلېږي په هغې کې د ټولو نه مخکې د روزهدار دویم نمبر زما محترمو چې دعا ډایرکټ قبلېږي هغه د هغه انسان چې ظلم ورسره کړی شوي دریم نمبر هغه انسان چې د بل مسلمان په خیرخواهۍ کې ګرځي